حدیث شریف ته د ناحق قتل په باره کښې چې تفصیل وکړئ د شریعت اسلام یو داسې مذهب الله جل شانه ورو کړی دی چې دی په ټکې چې سلامتیا ده بالکل د تونه هر څوک په امن وي په امن. اسلام درس ته محبت روکوي، درس ته الفت روکوي، د اخوت روکوي، د مینې روکوي، د ورورولۍ روکوي. حدیث شریف شردریمی ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله وفرمیل لن یزال المؤمن فی فسحة من دینه ما لم یصب دما حراما، چې کوم سړی مسلمون قتل نه کو همیشه د دین په وسعت او په کوشادګۍ کښې وي. د دې معنا دا نه ده چې بل سړی دین په وسعت په کوشادګۍ کښې نه دی، بل سړی ته دین نه میراویږي. خو د دې خبرې اهمیت په دې حدیث کې بیانېږي چې که یوه سړي ځون د چا د ناحق قتل نه باج که ده تو الله پاک د دین وسعت کوشادګۍ ورنصیب کړي. حالات مسلمون داسې حد ته راغلي دي چې کافر پرېږدوه، دشمن پرېږدوه، اغیار پرېږدوه، د الله دشمن، د نبی دشمن، د مذهب د مسلمان دشمن چې کلمه ویلې د مسلمان دی رسول الله امتي ځون شمېري د مسلمان د وینې په بیاولې پسې روان دی، د مسلمان په قتل پسې روان دی. مسلمان قبیلې خوراوي، کلمه ډنګوي، رسول الله امتیون ویژني. د بل حدیث شریف شردریمی چې درې حالات داسې دي لا یجوز قتل امرئ مسلم الا بصلاة، درې واجې نه ماواره مسلمان نشي ویژلی. الارتداد که مسلمان چیرې مرتد شه حاکم د واق به ویژني. والرجم چا ورو کړې وه مرغنده ښځینه زنا وکړه رجم یې کا. او القصاص مړی د پیښی دی. روغ حالات دا دي چې په دا کښې مرګ راودی په عام حالات کښې دا مسلمان وري دا پکې که توبه یې توبه کښې مري هغې پته نه لګي. دا څه کې چې میږي چې قومونه دي، تحریکونه دي، بادشاهي دي، حکمرانون دي، ظالمون دي. یاره مو ته خو کلمه ویلې دو زه تو خو رسول الله او امتیون یې میشت اوس په نه خبره باندې نه سره ویژني. په یوه پټۍ یوه یوستا پورې مخیې نه دي د بله جوړې غیرات په شک باندې میشت اوسې د مسلمانو خین وینه نه بیاوي. آیا میږي توسې پښتو دې حد ته نه دروغلې چې په شک باندې بندګو نه دي مړه کړي، په معمولي تو میمې باندې نه دي خلک مړ کړی. او آیا موتو د خپلې نورې ضرورت مفادات په کش کولې په بنیاد د خپل مسلمان ورور نه دی قتل کړی، ناحکم وینه نه دو بیاولې. نن میږه ژاړو کوي چې حکمرانون ظالمون دي، بېشکه ظالمون دي، ظلم کوي، خپل عوام ویژني، نارو کېږي، تحریکین اکشوها ګناهګورې وي، نارو مرګ وډه کوي. دغه د یوه شي نه انکار نشته دی، ځکه چې د الله د څانګه د حق و د باطل فیصلې دي چې واتو په حقیقت څوک ټیک وي څوک غلط وي. سول د میتونه هم په دامیان شیو شته دی چې دا عزتو دمره ظلم کوي. آیات په مو پتو چې دا کوم حالات راغلي دي دغې ظلم په پاداش کښې خونه وي، دغې ظلم په بدل کښې خونه وي. دغې مسلمان چې یو مسلمان یوه روایت مې لیدلی ولې طلبې په وخت متعید دی چې کفر د اسلام په میانځ کښې ترجیح بیول خیل مسلمون قتل لی خلی کافر کېږي خو نه اکبر الکبایر کښې دی. په کبیره ګناهونه کښې ډېر کبیره ګناه دا دی چې مسلمون ناجایز مړ کې بلا وجه مړ کې خو بس خلی وینه تویږي، سره شخوي، درد مو نشته، پردي بچون خوروي، ځونه تور سرې کونډې پرېږدي، هغه ماند یې هغه بیرې پرېږدي، د دې ځور دې تکلیفات د کوم حالات سره مخامخ کول دي. چا د هغې مسلمان ورو چې حضرت محمد عربي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان ورور دی. مسلمانۍ سرټیفیکټ دی و بل د مسلمانۍ د ورورګرا سرټیفیکټ حضرت محمد
مصطفی رو کړ دی صلی الله علیه وسلم. او زه تو څه کوي؟ زه تو یې ویژني الله جل شانه دی میجا په زړه کې رحم وروالي. مسلمون خو شان دا دی اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. خپل مینا سره کوي، خپل محبت کې کافر په بارک شو ساخت وي. زه تو څه شي دی بل لري کړی او مسلمان اورورا اے مسلمان په سفینه کې جنگ دې سره وندای نفرتینا چارو وستی دي دوریا چارو وستی دي. څوک عالم وي، څوک قاری وي، څوک حافظ وي، څوک تبلیغی وي، څوک شرابي وي، څوک کبابي وي، څوک نازانی وي، څوک په ګمراهی نفرت خو نشته دی. که نفرت وشي دی خلک ته دعوت څوک ورکي دا لرولای چارو وسته دی دا خلک ته راه راسته څوک روالي. امیجا کابیره طریقه ده نه دسته اسلام دعوت مزاج ده نه دی چې نفرت وشي. فضا د مسلمانۍ په محبت قیمه کې، په ورورولي، په مینا، په یکجهتي، په اتفاق رائے او مسلمون په سفینه کې یولی روشي او الله جل شانه د میشتو ته د حادثه باندې د عمل تو کول توفیق ورکو. الله هم د خپل دین د پرستینی کو شاده کو، الله هم د پیر عمل کو.